ابو سفیان د صلح د فار د مکې نه روان شو مدینه منورې ته چې څنګه مدینه منورې ته ورسېدو نو لومبه د خپل لور کړه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یو لور په نبی علیہ السلام وعده وا په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو د مدینه منورې ته څنګه ورغی کنه نو ډایرکټ د خپل لور کړه چې د خپل لور کړه او لور ته ډیر زیاته خوشاله شو ځکه خپل پلار ډیر مدفس ولیدو ډیر مدفس ولید ابو سفیان او پلار ډیر لوی سړی د مکې مکرمه سردار او سړی کې سړی خو نه کنه نو د خپل پلار ته پاسې دا پلار ځان ته رانږدې کړ د خپل کړه د پلار په تندې خپل کو خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت او د پاغي باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایل بابا لک صبر وکړه لک صبر وکړه نو هغه داسې لک اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکۍ راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه نو هغه ورته وایي لورې زه کېناستم په پوزکۍ نو هغه دې رانه راغونډ کړو نو دا دې رانه ولې راغونډ کړو دا پوزکۍ زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکۍ مناسب نه یم دا پوزکۍ زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزکۍ لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکۍ کښېنم نو ځکه دې راغونډ کړو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکۍ مناسب نه یم یعنې زما دومره قدر نشته چې زه په دې پوزکۍ کښېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایل بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکۍ دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او فاسي دا د هغه د ملاستې ځای دی دا د دواړو جهانو د سردار پوزکۍ دی بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی پلار مې یې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرک او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی دا پوزکۍ مې ځکه راغونډ کړو پلار یې ورته وویلو وی لورې تاسو ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لورې چې زمانه جدا شوي دي نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستا نه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې م او د اسلام په رڼا کې داخله شوې م د اسلام په رڼا کې داخله شویم بیا ورته وی بابا یو خو تپوس درنه وکړم ابو سفیان ورته وکړه وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه وی هاو وی د مکې مکرمې سردار یې که نه ډېر خلک درته کیني او پاسې ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار یې که ډېر هوښیار سړی وی او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټای د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټای بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زموږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام دی ناست دغه ځای نه پاڅېد چې پاڅېد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغی وی دا ډېر خاص ملګری دی کېدای شي دی زما سفارش وکړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورغی وی ابوبکره زه راغلی یم ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زموږ شوي وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلی یم چې بیا یې درسره تازه کړو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل زه دا کار نشم کولی زه دا نشم کولی د هغې ځای نه پاڅېدو لاړ عمر رضی الله تعالی عنه وی کېدای شي دی زما سره دا خبرې ومني وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه کړه عمر رضی الله عنه وفرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم عمر هم ډېر غوسناک سړی و که نه وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم توره یې راویسته ده وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبي اسلام ته زما سفارش وکړه دې خو د هغې ځای نه ورټلی شو لاړ علي رضی الله تعالی عنه وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو بل ته ډېر زیات نږدې یو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبې دا کومه معاهده چې موږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني علي رضی الله تعالی عنه فرمایلی وی زما د الله په ذات باندې قسم نبي علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړې ده د دې باره کې نبي علیه السلام څه کړې ده یو فیصله کړې ده اوس د چا مجال هم نشته چې نبي علیه السلام په د هغې خلاف خبره وکړي
زما نشم کولی نبی اسلام خپل فیصله کړی زه څنګه ورځم نبی صلی الله علیه وسلم لره ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی عنها مخاطب شو اے بنت محمد اے د محمد لوري فاطمه رضی الله تعالی عنها ناستوا حسن رضی الله تعالی وسلم ناستو او علي رضی الله تعالی عنهم ناستو د اے د محمد لوري صلی الله علیه وسلم وی تر خپل پلار ته سفارش وکړه او کوي ته ورته نه کوي کنه نو ستا خواته دا کوم ماشوم ناست دا حسن دا کوم ماشوم چې ناشته وې د ته وایا چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه اوخه چې ما قریشو ته پناه ورکړی دا د حسن ته وایا چې د مسجد نبوي ته لاړ شه په مسجد نبوي کې کوم چغه وایي چې ما قریشو ته پناه ورکړی دا یقین وکړه چې د په اواز سره به تمام قریشو ته حفاظت نصیب شي محفوظ بشي تمام سرداران فاطمه رضی الله تعالی فرمایل دا خو ماشوم دی پناه ورکول خو د غټو کار دی دا خو وړو کې دی به څه پناه ورکي وی دغه خبره ده چې د نبی عليه الصلاه والسلام په خلاف کې به را پاسې یو تن ته پناه ورکي زما بابا به یو فیصله کړی او داغه نو سه به را پاسې او دغه خلاف په وجه ما پناه ورکړی دا نه دا موږ نشو کولای ابو سفیان علي رضی الله تعالی متوجه شو علي د معلومیږي دا چې دا خبره ډیره سخته شوې ده دا خبره ډیره سخته شوې ده ځکه زما سفارش ته هیڅ کوم تیارو نه دي خو دې سره تاسو چل اوخه چې د مدینه منورې نه خو نه مراد لاندې شکران د مکه کې بخل کو ته څنګه مخ خیمه جزاء سره علما ست طریقه خو راته وخه کنه نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودا سه وک کنه زړه ته چل خیم کو دې کو خو استاده لپاره کې دې شي فائدہ مني وېسو وی جمعه تلار شه مسجد نبوي ته او الته پته زدا خبره وکا چې زدید د پر راغله ما چې د حدیبیه د صلح تجدید وکم د صلح حدیبیه تجدید د پر راغله او د هغه د استحقاق د پر راغله او د صلح چې کوم مدره د هغه د زیادت د پر راغله چې مدره نورم زیاته شي دا چې وکا او بیا ځه ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته نبی رسول الله ناس صحابه کرام ناس په چغه دا आवाज وکړو وزر مکه نه د پر راغله ما چې د صلح حدیبیه دی بحال پاتې شي هغه شرایط بحال پاتې شي دا خبره وکړه او د مسجد نبوي روان شو مکه مکرمه ته لاړ چې کله مکه مکرمه ته لاړو البته نه خلک تاسو کوي ابو سفیان څه راوړو د مسجد نبوي ته لاړم او आवाज مې وکړو چې زه د صلح حدیبیه د تجدید د پر راغله نبی ورته استاد اعلان نبی رسول الله قبول کو سخو نه درته وکړو وینا وینه درته خکړې نه وینا ودا ورته چا ویلو ودا راته علي دي سی وینو دومره غټ سرداري او علي هم ته سړی ته دوکا کړی دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبیه د تجدید د پر راغله مور روان شي نه درته خمینو شو نه درته نه میلو شو اسرالي اسرالي واسرالي ولیدلې دلته کې نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرام ته فرمایل تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروي د جنگ سامانونو تیاروي په مکه باندې حمله کوو خدا سي به وکړي چې ګوره څوک درنه خبر نشي دا خبر پټه ساتو مکه ته ګوره دا خبر او نه رسي چې نبی اسلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبر پټه وساتي په دغه ورځ کې د مکه مکرمه یو ډمه وا دی به دا مایلسونه به کول او پوجرو کې به غړي دا خلکو به پیسې چانګلي د دغه معاش او دغه د ګټي وټي ذریعہ وا خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شه کفار مړ شول د مشرکین مکه غزور لکم شو دا په دغه ورځ کې راغلی مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره راویدل اے محمد صلی الله علیه وسلم دې نه راغلی چې مسلمان شې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سره بیا راغلی رسول صحابه کرام په جندر ټول په جنه مشهور خزوا سره راغلی وی ما باندې چې چا پیسې چنګله هوتا ټول وجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلي او تا ټول مړ کړو وی په مکه کې زما گزاره ګرانه د سوکرا باندې د پیسې چنګلو نشته دی مکه کې گزاره نه کیږي نه سره راغلی دې راغلم چې ته خپل مرګ ته زما سره امداد وکړي مال څه پیسې مې سره راکې ما اوس انت گزاران ګران شوی نبی رسول الله صحابه کرام ته ویل یو چا سوس کې دی لای ورکای بس دې چې چا سوس کې ورکای ول چیزي صحابه کرام سره خپل وس موافق چا سو ورکړي چا سو ورکړي پیسې ولا ورکړي مکه نه سکلا د مدینه منورې د مدینه نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینه منورې نه راتله کنه یو صحابي دا غنم حاتب بن ابي بلتعه حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ دا بدري صحابي دی بدر په غزا کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شامل شوی نو چې کله دا راتله کنه دا غول یو خط یو چټي ولیکله او په چټي کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب پتا سو باندې حمله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خط کې دا ولیکل او دا دی خزل ورکو دا به ځان سره وسی مکه کې بعد ته دا خبر ورکي دا خزر روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی رااله جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی د الله پاک پیغمبره ستا راز پاشو ستا چې د کوم راز خبره واغه مکه والو ته ورسېدله
یو ښځې سره خط دی او حاتب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرامو ته اسنه توخیجه وخیجه اسنه او شابه هغه ښځه در مقرر خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر مکی ته ونه رسي دی ای پروزه خاخ کې به لاندې کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې به لاندې کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دي اصول ته وخت روان شو درې ور صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام تر ورسې خدم ال تلاندې کړه چې وای رسوله بس اصول را کو شو د اوخ مواري ولا ونیو اوخ ورلکین او خزه تر کو ذکر خزه ته خطر خزه ما سره خط نشته وی خط پر سره شته خط راکا اوخ ورله اولټو د دې چې کم سامان او هغه تار پتار کو خطو د خزه چې کمی کپړې وی داغه تعالی شو غشت خط نشته اوس خط سره ملاویږي نه خزه ما سره شي نشته علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زما پیغمبر چې سوی هغه رښتیا وی زما پیغمبر تر اوسه پر دروغ نه دی ویلي او هغه وجره دې سره خط دی وی دا خط رو باسه کنه قسم په الله کو ستا کپړې استل راشي کپړې بدل نه وباسم کو ستا کپړې استل راشي په مګرا دا بدل نه وباسم خدا خط پراته مونږ خط در سره شته دی او ته ډیر وخت ما سره نشته دی خو زمون پیغمبر ولې دې سره خط یقینا نو ولې ته چرته شته د خپل وسو کو خط نشته دی خو چې پیغمبر وي خط سره شته دی نو اصحاب کرام او د نبی اسلام په خبره داسې کلک یقین او ستاسو سره خط موجود دی خزه پوه شو چې په اس حالت زما مخ کې تلو نشته دی دا کمسې دې سوچا تکړه او د کمسې د لاندې په دې وختو کې وټه کړو د سر سره د کمسې د لاندې په دې وختو کې د تعویذ خو دا تعویذ غونټه دې کړو دا ختمه دلته پټ کړو چې پټ کړو کمسې ته لاس کو خاطر راوست وری ولکم چې وری کو هغه ته وسو تزا خاطر واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوړو چې راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط کول او کو ته پاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ صحابي وروغتو دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام سو صبي عمر رضی الله تعالی عنہ ټول اورستل نبی سم ته بار وی الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د منافق دا سر وما دغه موږ سره ډیره غټه دوکه وکړه ماته اجازه راکړه چې منافق نه دا سر وارزوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي وروته حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دارته و چې دا کار دی ولې کړی دی اور دې الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوي چې زه خپل خبره پوره کوم باندې تلوار مکوي نبی سم وایي تاسو وایي اذا الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام ته زره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی اذا الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی کنه او الته ښځه بچی پاتې شوي یا نور څه پاتې شوي نو الته رشته دار شته د هغې خیال ولا ساتي زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هیڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هیڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبي علیه الصلات وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغوی ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته باندې تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل تا رښتیا ووایل تا هم ته دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړی تا رښتیا ووایل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وایي د الله پاک پیغمبر سر ته هم دا منافق دی نبی علیه الصلات والسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالى څه فرمایي چې کوم صحابه کرام شریک شو تبارک تعالی دا غي متعلق وایي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتی صحابي دا جنتی سروما دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی دا خبر وری د سترګو وروخ کې روان شي فجړا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل الله ورسوله اعلم الله دا الله رسول ډیر خپويږي ما غلطي وکړه الله پاک پیغمبر زه پوه نشم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی و چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ متعلق چې دا صرف هغه خط لیکلو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او لزر صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفه ته ورسید ذوالحلیفه نو انت سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بارکړه دی او خپل بچي ور سره دی او کور والے ور سره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه تا پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کوم دی د مدینه منورې ته ولېګا او ته زموږ سره مرګري چې موږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زموږ سره جهاد روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی نه مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وې زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مرزا ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نو ساته دې د پاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکړي ته موږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفه نزال سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تلو بل مقام دی چې هغه ته مقام ابوا ویل شي چې انت کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرام سره ورسېدو نو انت سره یو درې تن نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان دی دبل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دوتنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د دوتنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله بن امیہ ما درته د ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورو مو د ابو سفیان رضاعی ورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمه بیبي په خور دیو کنه او د ابو سفیان د حلیمه بیبي په خور دیو نو دا ډول رضاعی ورو مو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی ورو مو او دا د نبی علیہ السلام د ورکوال ډیر سخت ملګری وو داسې ملګری وو چې نبی علیہ السلام بچرته ونه دی ور سره وو داسې کا به ورکوال کې مرګتیا وي د الکانو کرا نو دې ملګری وو د تر زامن مو ملګری مو چې چرته به نبی علیہ السلام ولته سره د ابو سفیان خامخا موجود داسې مرګتیا و ډیر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبري داوا وکړه کنه نو د ټول سخت دشمنی د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او دمه به راوستي او هغه ګډولي خلکو ته به وی چې تاسو د پیغمبر راځي زه درته داغه خپل مجلس لګوم زه درته داغه خپل یو مجلس لګوم دی نو ولې راځي چې خواله زي دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمنو یا هغه چې د ورکوالي ملګری او چې نبی اسلام د پیغمبر داو کړ بیا هغه چې د ټولو سخت بدترین دشمنی دی شو د نبی اسلام پس پکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ بیا د جواب ورکړ د نبی اسلام د طرف نه دا بل چې عبد الله بن امیہ دا نبی اسلام د خپل د ترور زوی د عاتکه زوی و د عاتکه بنت عبد المطلب د نبی اسلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف چې کوم د نبی اسلام ترور دا غي زوی عبد الله بن امیہ نو دا نبی اسلام د خپل سکه ترور زوی و خدایم د نبی اسلام ډیر سخت دشمن و یو ځل نبی اسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله بن امیہ ورته سوي اتماته د اسلام دعوت راکړه چې پیغمبر یم نبی رسول الله او الله رښتینی پیغمبر را لګرم دی عبد الله بن امیہ ورته وی کنه کو ته چرته اسمان ته وخی جزل ته ګورم چې ته اسمان ته روانه او اسمان کې وسوره وشو ته پاره کې نه نوځي او دا هغه طرف در سره پرشتي مرګري او تا یو خطر اغسته د الله د طرف نه او باغې کې الله لیکلی چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی اسلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملو شو چې دا ملو شو صحابه کرام ته تاسو کله تاسو چرته ځای موږ مدینه منورې ته روانو په نبی اسلام باندې ایمان مو راوړو صحابه کرام را نبی صلی الله علیه وسلم له زیر ورکو اذا الله پاک پیغمبره استاد ورکواله غدوس ابو سفیان او استاد خپل ترور زوی عبد الله بن امیہ هغه دواړه مسلمانېږي اجازه تر ورکړه چې راشي کلمه ورته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما مخله مراوله زما مخله مراوله صحابه کرام حیران شول الله پاک پیغمبر ته خو د دوی د پاره ډېرې دعاګانې وغوښتې ته خو په دوی باندې ډېر زیات خپوي او دعا به وغوښته چې الله یو مې د ورکوالي مرګره دی یو مې د ترور زوی الله ته مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته مخ اړئ نبی رسول فرمایل بس ما خواله مراوله دی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی
دی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړ زما خواله مراوله هر صحابي براته خوشاله ده په نبی رسول الله به زیره کو چې الله پاک پیغمبر استاد ورکوالي دوست ابو سفیان او استاد تروز وی عبد الله بن امیہ مسلمانی کی راولو د نبی رسول الله طرف په جواب ملو شما خواله مراوله ما خواله مراوله د نبی رسول الله سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په سفر کې دی هغه ته ویل وی ته زموږ لک سفر شو کنه نبی رسول الله ته کنه نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله لرا د الله پاک پیغمبره استاد نبوت او استاد خو اخلاق نه پر دې خلک محروم نه دي دا یو دي د ورکوالي دوست او بل دې د ترور غره دوی بس د اخلاق نه څنګه محروم دي الله پاک پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي نبی رسول الله ورته فرمایل ام سلمہ ډیر تکلیف راکړي دي دوارو ډیر تکلیف راکړي یو زما بس پکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو د مال د جواب راکو چې کو د الله د طرف نه سره پرشتي را شو مال د الله د طرف نه خطر وړي بیا دې نه منم دا جواب د مال راکړي دا دوی رالو علی رضی الله ام سلمہ رضی الله تعالی سفارش کوي الله پاک پیغمبر زما امید دې چې دا بستانه محروم نه پاتې کیږي زما امید دې چې ته دې محروم کاینا دلته کې دوی دواړه رالو علی رضی الله تعالی عنہ لره علی رضی الله تعالی دوی دواړه ته زدر ته یو طریقه خیمه زدر ته یو طریقه خیم کې دې نبی اسلام تاسو معاف کوي څنګه ادا سه اوکې کنه چې تاسو لا شي چاته وایي ما او ډایرکټ د نبی اسلام مخې ته ودرېږئ په خپل ورشه چاته وایي ما او چې د نبی اسلام مخې ته ودرېږئ کنه نو دا آیات په وایي تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه ده چې کله د یوسف علیه السلام ورونه رااله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پیژند چې دا خو زموږ ورور دی موږ کوی ته ورته وکړو او الله دا غنه جوړ کړی دی بادشاہ او پیغمبر ته جوړ کړی دی د ملک بادشاہ دی اوس موږ کوی ته ورته وکړو نور وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله لته په باندې غوړه کړی موږ خطا کړو الله ورکړي په موږ باندې موږ نه خطای شوی دا ویلار شه د نبی رسول الله وړاندې مبارک وړاندې ودرېږي د نبی رسول الله او د آیت مبارکه تاسو وایي ابو سفیان چې څنګه راغی نبی رسول الله ته مخامخ ودرېد کنه د آیت وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله د الله پاک پیغمبره الله ته په موږ ورکړي خو موږ خطا کارو موږ نه پوهیدو چې کله دا آیت ولوستو نبی رسول الله چې ورته څنګه کتل نبی رسول الله جواب ورکړ ویلا تسريب عليكم اليوم پتا څه هیڅ ملامت یا نشته دي يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الله به تاسو ته بخنو کې الله ډیر رحم کوونکی دی زه تاسو مسلمانان شوي ګوره نبی رسول الله چې څوک ورته مخامخ راغی د نبی رسول الله مخ مبارک نشو ټینګول ورته نبی رسول الله ورته فرمایي لا تسريب عليكم اليوم پتا څه هیڅ ملامت یا نشته خیر دی کومه ته خو ارسو امام معاف کړی بیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله تاسو چې مخکې ما سره سکړی دي اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو اسلام د وجه نه ټول ګناونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار وایي په مدح کې اشعار وایي او دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نبی رسول الله نه څنګه څنګه ګرځیدو او هغه نبی رسول الله بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضا ته خو جنتی نبی رسول الله بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مان او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه د نبی رسول الله والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی رسول الله ته په بیا دي کتلې چې کوم ځکه په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل د خپل ملامتیا د نبی رسول الله ته په بیان وکړي بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شو د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره روان شو نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان مبارک میاشت پر لسم رمضان دی روان شو د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام روزه خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په خپل هم او په صحابه کرام باندې هغه روزه ډیره ګرانه شو ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی رسول الله او قتل چې زما صحابه کرام د روزي د وجې نه کمزوري کیږي نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل روزه ما تکای روزه تاسو څه کوي ما تکای ځکه حدیث مبارک راځي ليس من البر الصيام في السفر دا نه کینه چې په سفر کې روزه ونیسي دا نه کینه چې په سفر کې ونیسي روزه ونیسي نو نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل په خپل روزه ما تکای صحابه کرام ته فرمایي تاسو روزه څه کوي ما تکای ځکه جهاد رواني کمزوري کیږي روزه اس په نبی رسول الله صحابه کرام سره کړه دا ما تکړه دا
د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې تر روزه خوړې شي بیا چې کله پوجا شي داغه بسره وګرځي قضا پر وګرځي خو کو چرته سفر د آرام وي لکه سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي اجازه نه دي هیڅ تکلیف پکې نه نو کو سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دی غوړه دی وجه دا چې د روزي مبارک چې کم فضایل لري په نور میاشتو کې بیا نشته